السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خواږو ملګرو دوستانو، نن مې ستاسو په خدمت کې یوه ډیره لویه تحفه او ډالۍ راوړې. تحفه او ډالۍ داسې تحفه ده چې په هغې باندې الله تعالی 10 لاکه نیکۍ درکوي او ستانه پې 10 لاکه ګناهونه معاف کوي او په جنت کې درله یو کور سازی او بنګله سازی. نو هغه څه دي، دا داسې څه کلمات دي چې په دې باندې دا دومره لوی انعامات ملاوي. نو عمر رضی الله عنه فرمای، وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی، من قال فی السوق، چا چې په بازار کې دا کلمات ویل چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، نو كتب الله له ألف حسنه، نو الله تعالی د هغه دپاره 10 لاکه نیکۍ د هغه په عملنامه کې لیکي. ومحا عنه ألف سیئه، او د هغه د اعمالنامې نه 10 لاکه ګناهونه واړه لرې کوي او ختموي. وبنا له بیتا فی الجنه، او د دغې ویونکي دپاره په جنت کې کور او بنګله سازی. نو په ورځ کې یا په 2 ورځې پس یا هفته پس مونږ خامخا بازار ته ځو، نو چې په بازار کې دا کلمات ویو. دا حدیث امام ترمذی په خپل سنن ترمذی کې راوړی په باب د ما یقول اذا دخل السوق کې، چې کله د بازار ته دننوځي نو څه به وي. حدیث نمبر دی 3429، او علامه البانی رحمت الله علیه د حدیث ته حسن ویلی په تعلیق د سنن ترمذی کې، او تخریج الکلم الطیب د هغوی کتاب دی په صفحه 169 یوسل یو کم او یایم کې، حدیث نمبر 230 213 کې دیته حسن ویلی دی. دا قابل د عمل دی چې په دې باندې عمل وکړی شي، چې نن نه پس په دې باندې موږ او تاسو عمل شروع کړو. د را روانې ویډیو پورې زموږ سره اوسیږئ. والسلام ورحمة الله وبركاته.